أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصل شفاك سلوك نمبر آيات دي توسويره الترغيب إلى التوبة. سمعنا يوصل منافق دي وکړي چې دا آیتونه واردونه ځل کې یې رااله چې دا خو ډېر خطرناک جرم دی. الله به معاف کړي کنه. الله جواب ورکړي د جواب حاصل لا شي او توبه وباسه. الا الذين امغرا انسانان تابو چې توبه وستا او اصله اصلاح د عمل وکړه. درې قسمه توبه ده. یو د عام ګننګار تابو، یو د منافق اصلحو، یو د عالم د بیني منګولي ولا قول بالله فالله تعالی باندې واخلصوا خالص کې دا خپل دین لله الله لرا بینو دا معنا مولای مسله ته شیکړه ولیکن د دین خلاف دله اوس معلومات چې مسله خود شي دا نو اوس بخل کول وای چې مخکې مې دا مسله کړه اوس دا رقم ده بینو سړی توبه وسه چل بوشي. اولئک الله داخل چې مال مؤمنین د مؤمنانو سره وي وسوف یؤتی الله اجر چې الله ورکی مؤمنانو لپاره اجر عظیم ډیر لوی اجر. منافق انسان دی په صدق باندې الله نه بخنه وغوښته. دغه انسان بل الله قیامت کې مؤمنانو سره مؤمن الله جنت ورکی اجر دله مرګي. ورسا کې د الله قانون چې کله سړی ایمان راوړي شکر وباسي د الله د انعاماتو باس د الله ولی سزا ورکو. د سره زما اخر دي څه کار نکه الله تعالی څه کار د الله تعالی بیا عذابکم شاشد عذاب ان شکرتم کوم شکر وستو امنتم ایمان وراوړو ما یفعل الله تاسو ول عذاب درې غدارا کار مو کی. شکر په لغت کې ویل چې زیادت لا اصطلاح کې دا معنا ظهور اثر نعمت الله تعالی قلبا بدنا جارحا د الله د نعمت اثر صاحب بدن شبه ټول باندې کارش. شکر دا معنا ده. مفسرین لګي چې کله نعمت تعالی الله درکې ته شي وي الله زه خو دې اهل نو په دې مراکه ګناهم پرې دي و شرطونه چې کله راځم چې به شکر جوړيږي. یو د مشکور سره مینا الله سره مینا ساتي. دویم داغه ثنا. دریم اقرار به کوي په دې چې دا غرا کړي. څلورم داغه خدمت. پنځم داغه بندگی وکړي. شپږم پاجا کې مصرف کې شي غواړي. ووم پاجا کې وینه مصرف یې شي نه غواړي. شیخ الاسلام ابن قیم کتاب لیکلی د ټول کتاب حاصل داري چې کوم نعمت الله درکړو په کوم ځای کې درنه غواړي الته مصرف کا وزدي لوي شي نعمت شکر. آیات دلیل به د دنیا د عذاب چې سړی بچ کیږي د لپاره څو طریقې یو شکر دیم ایمان دریم چې نبی صلی الله علیه وسلم کله وځي کې موجودي وانت فیهم. سورہ انفال کې ورحمت صلی الله تشریحي د مکه مشرکانو شکر د نبی خلاف کوونه ول الله عذاب پیرانه وسو. جواب دا چې نبی صلی الله علیه وسلم انت موجودو هغه الله لري ګران دی. څلورم د الله نه بکنه غوښتل وهم یستغفرون. دام اصل کې جواب د سوال چې ار کړه نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکي لاړو دي خلکو باندې ول الله عذاب رانه وسو الله ایمان بکنه غوښتا. پنځم شکر اینا ایمانی. شپږم شکر لکه دی آیت. وم تزرع
عاجزی، اتم امر بالمعروف ونهي عن المنکر، نهم دعا. وکان الله دی الله تعالی شاکرن قدردان علیمن پویا. الله شاکر دی، شاکر سمانه قدر کوي د خلکو. الله وزر خلکو ډیر قدر کو. معمولی عمل چې دوی کې د اسما پنځ باندې ډیر اوچت دی. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي مؤمن چې ظریف اندازه عمل کوي الله لوی وی لکه دوی غر په اندازه باندې تمره قدردان سات دیتا. شاکر من عمل قبلی. ورسات الله قانون ذکر کوي چې ګوره بدی باندې کارواله ونه کی بل خبره ونه کی کنزل غیبت خیره دا څه خوښ نه غنم. لا يحبك من ادمني من انك الله تعالی جهر د کاروالی به شهید بدی من القول د وینا الا من ظلم مگر چې بچا ظلم وشي خیر الله یې مکوا. ابن جرير وایي کې دې شی وخت الله قبول کوي ورمان کوي. دویم کنسل مکوا، دریم غیبت مکوا. الا من ظلم دا معنا یو سړي باندې ظلم شوی دا خپل شکایت چاله وړي د بل چا بدی بیان نه به ویل شي چې د ما سره شي ظلم وکړو. الا من ظلم دا معنا د یو سړي په سر باندې چا سیا کې خدای چې وکي اسلام نه کنسل کې نه وښنم دی الله خیر. الا من ظلم دا معنا هم دا. امام مجاهد لیکي دا عجیب مفسر دی. وی چې کله سړی وکړي لاله شی او مل مستیا ورنه کی خلق له بیویلی شي مردا ډېر خراب خلک دي. مل مستیا موږ لړا نه کړه. قرطبی لیکلي تی دومره غلام کولې چې اسلام مل مستیا ور باندې پورش دام تیرا والا. وکانه الله سميع عليم الله ور په دې ورسات کې الله وایي د خیر خبره کا کارا کې کپټه کوي او خاص کر کدا بدی معاف کوي بس زه پتا شو معاف الله وایي. کارم کړ جواز شته عمل پازمت پکار دی. ان تم دعا الله کې چرته مکاره کې خیرن او تخبو یم پټ کې یا معافي وکړان سو اند بداینا چاله مکاره نکړه شا غیبت خیره فان الله یقینا الله دې معافي کوونکې قدیرن قدرت والا. زه وتا معاف کوم قدرتم لرم پرې. ورسات کرت په يهودو چا به چورته په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی وینا موږ په عیسی او زیر راوړو دوی نه راوړو. ایتونه الله سخت سزا بیان کړه. ان الذين يقيننا انسانان يكفرون بالله شكفر کوي په الله ورسوله الله د رسولانو کفر دا منه معنا ويريدون اراده لري چې جداواله راولي بین الله ورسوله الله او رسولانو ما بین کې اې دې سمانا کله وی الله منم نبی نه منم کله وی نبی منم الله نه منم. مفسرین دا آیت په تشریح کې دي چې وسړی وایي قران منم حدیث منم تام پرې کې داخل دي. ډېر منکر حدیث دا وایي چا دلته غلط تفسیر کړي دي. ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله دا معنا وی چې زوی د الله او د الله د رسول ما باندې جداواله راولي معنا ټول سره په وجود باندې موجود دي. حلول عقیده لري دا تفسیر غلط دی دا تحریف دی دا. ويقولون بلکې دا مقصد دی قران منو حدیث منو. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت د نږدې سړی براشي پروت به بچ برکات دا خبره به کوي چې کوم شي الله حلال کړی منم چې کوم شي الله حرام کړی منم حدیث مدیث سره نه منم. اوس منکرین حدیث پیدا دي کنه لوی فتنه را ده د ملک اندار خوريږي. وېدا د وسو کال رسل کې لشي دي مونږ وایو د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې دالي کې لشي الرسالة الصادقه. شیخ عبد السلام سے بیری بارے کتاب لیکو انکار حدیث انکار قران تک د صحیح احادیث انکار دار قران انکار دی. پښتو کې مشباړل شوی دا چې حدیث زمون زلاړو قران زمون زلاړو کنه قران په خپل شي دوی دا حدیث کارو رسول کې لشي خدا خو نبی راوړي قران ما راوړي. د قران او سنت حفاظت الله په علماء کوي. د علماء اصحاب الجرح والتعديل والا په سند ځان له خبره کوي پروات ځان لګي په درجه ځان لګي.
ويقولون بسوي نؤمن من ایمان لرو ببعض فبعض او انکار کو د بعض ويريدون اراده لري ان يتخذوا بين ذلك سبيلا چونی شي دی بری ما بین کې ولار مؤمن شو نه کافر دوی باندې څوک مو الله خالص کافر قران چې منه حدیث منه کافر نو اولئک هم الكافرون حقا داخل خاصم دي کافران دي یقیني واعتدنا للكافرين عذابا مهینا مونږ تیار کړی کافرانو الله اسپک عذاب سپک عذاب مهین معنا سپک کار کړي نو سپک سزا الله ورکړه ورسا کې مؤمنانو صفات باندې تقابلا دوی د الله او د رسول ما باندې جداواله راولي اين راولي دوی په باس باندې ایمان لري په باس نه ای پټول لري والذین آمنوا هغه انسانان چې ایمان راوړل بالله فالله باندې او رسول الله پر رسولانو چې ټول الله را لګلی ولم يفرقوا جداواله ولکه په ما بین دیو کس کې منهم د دوینا د بین اضافه کیږي چې بلا حق مفرد دی جواب نکره چې په سیاق نه په واقع شي تعمیم راوړي دین دې کې معنا د جمع ده نو کوم خلک چې په الله او رسولانو ایمان لري فرق دې ما بین کې نه کوي اجر به اولئک الله د انسانان چې سوف یؤتیهم زرد چې ور به کې دل الله اجرهم اجرنا ته دی الله په خون کې مهربان کم کمې چې چې الله یې معاف کوي ورو ساعت کې نبی صلی الله علیه وسلم تسلی الله ور کوي ګورا د موسی به جدید خلکو کړي بیا دی صبر کړي تم کوا يهود قباحتنا بالله بیان مقصد موږ له ځین ساجي چې اې د نبی امته د يهود سره سره تعلق دوستانه راشد درشه خالص معنا باندې پرې دی يسالك تفوس کې انسان اهل الكتاب اند دې خبرې چې نازل کتاب علیهم بده معنی کتاب من السماء دبرا القرآن خبرن راغلي دی مفسری معنا کوي دا معنا ده کتاب من السماء په یو دم درش یو دم قرآن خو دوی اشکاله در اشکاله دوی میاشتو دوی شروع کې نازل دی حکمت بیان شوی چې یو دم قرآن ول نه راځي مخاطب عوام وو نو فقط سالو یقینا دې خلکو سوال کړی د موسی نه اکبر من ذالک د دې نغټ فقالوا دې ټول ویل ارنا الله خیم لله جهرتن خارا درې تفسیر آیات کې کله چې دوی د شي بندګي وکړه الله ورته توبه وباسي ویلي چې الله له موسی عليه السلام ورته وی الته وی مو خدانه مونږ الله دې موږ مخامخ راشي څومره به دا بخلک مخامخ دیم قول الله دی تورات چې کله نازل شونه کې ګران احکامات دوی لا څه ګران و دی ویل مو خدای نه مونږ شمو د الله سره برای راس خبرونه کوم مخامخ خله وړه وشه بډه خبر ډېر راټوا دریم یجهرون جهرتن مفعول مطلق دی یجهرون جهرا دوی به کله موسی علی السلام سره خبرې کول نه یو دمه پیراچ ټوکونه به پیروال څومره به دا بخلک اما زمونږ د نبی ملګری صحابه رضی الله عنهم نبی صلی الله علیه وسلم چې کله قرآن بیانو یا کله مناسو دا چې بغلی ناس نو تابع ګمان کو چې بری سرونه مرغان ناس دي غلی مناسو چت خلق دي صحابه سچل به وشو فاخذتهم الصاعقه الله يوني ولد الى التندر بظلمهم بسبب د ظلم د دوی جبريل په کړنګ وکي आवाज په وشو ورا ژړه کراغه سوائق او سائقه کی تحقیق مخ شو سوره بقره کی دایو قباحت ثم اتخذوا بيد خلقوني وسخه اولوهیت باندې آیت باندې سوال دی سوره بقره کې اول د سخی مسله و ورسل ارنا الله دغه بالعکس کارو کې جواب دا چې په دې مقام کې صرف شی جمع کول الله بیان دی دای جرم دی ترتیب نه مراد کی دې چې داخله منا خبرونه چې د سخی بندګي ناروا ده نه الله یکملیانو من بعد ما جاءتهم البينات ورسیدنا شرال دوی له کار دلایل معافي وکړم ان ذلک دینا
واتینا موږ ورکړو موسی علیه الله سلطان مبین دلیل کارا دینه مراد تورات سلطان مبین دینه مراد معجزه سلطان مبین مراد روبا بني اسرائيل لوی ولې ځانونه وجنه ټول تی مرعوب شو سلطان مبین روبا فرعون باندې مرعوب شربني لیکلي چې کله موسی عليه السلام را روانو فرعون چې خبر شو هغه نه غیر خیر حوا روانه روب الله موسی له ور کړو بل قباحت دی بني اسرائيل الله دې ډنډي والا خلک دي چې کوتک د سړي مسلمانان د خوش تیلری کې بینه مې بعض خلکو کې دا عادت کنا چې ډنډي داسې څنګه مسلمانانو خوش تیلری کې څه برکات کفر زامن شي دا غلط عادت دی ورفانو پورته کړو مونږ الله فوقهم د فاسو دي دا تور غار تور معنا مزیدار غار الله به پورته کړو د شنه وعده کړي بعض مفسرین یې صرف الله وعده وکړه نه پورته آیات باندې سوال دی چې کله الله ور باندې دا غر پور دی به زور کار دی لا اکراه فی الدین زور مصرف الله نه کوي جواب دار چې یو اکراه او بل اجبار اکراه کې اختیار نه اجبار کې به اختیار دی مثال دی لکه ته شالو چې ور درې مې شو کې ذکر ځان برابر کې نه وښنم دي کدرې مې شو کې ځان برابر کې خو بچته کې خبره به راغی اختیار په کېو په سبب دلوسنو ده دی وقل نو یلی موږ دوی لړا چې داخل شي الباب دروازې لړا سجدن منقاد مصدر د حاکم کې راځي دروازه ټچاونه څنګه د الف سره وړو عاجز دوی څه چلو چې ایسه په کوټونه نه واته امام بخاری فرمایي مخکې سوره بقره کې ویلي و چې د آیات کې زجر دی په تبديل القول والعمل ام قول بدل کې عمل وقلنا ویل موږ دوی لا تجاوز مکوې په سبت په ورځ خالی په سبت معنا په تعظیم السبت سبت کې معنا د انقطاع وا خالی والی وای دویم خالیو د الله بندګۍ لپاره د نور کارونه یا په دې ورځ باندې الله دې ټول شي نه پاره وو واخذنا الله موږ اخذ منهم دینا میثاقا غلیظا وعده کلکه لوزن کلک کلک لوزن الله ماته واخستو ورسا کې دې مل نقصان دوی شکل لوزو کې اس الله مات وبما نقض ما فبنقضهم وسبب ذو ماتوال دې الله لوزن د دوی لا میثاقهم وکفرهم بسبب د کفر د دې بیاات الله اذا الله یتلرا اسماني وای رد کړه معجزات انبیاء رد کړه قدرتونه د الله نه منل وقتلهم وجلد دي انبیاء لرا بغیر حق بغیر د جرم شرعي یو رسمان اختیار لسوان بیا شهیدان کړه یحیی اعلان کې وقولهم ویناد دي قلوبنا لازم زمون چې غلفن د علم نډک دي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي ومو خډیر عالمان او چت خلک او چرته ان پړول لاړ شي نحنو قوم مهذبون تعلیم داوی کول ډیر اوچتا دیم غلفن دا معنا پردو کې دي چې سره موږ سره مخره رښتیم د شری جواب بل توبه الله بلک الله مهر والے علی په دې ژوند باندې به کفرین په سبب د کفر د دوی سوره بقره کې د لعنت مسله الله ویلو چې دی باندې الله لعنت کړي دلته وی مهر الله مهر په والے جواب حالت اسباب د لعنت تشریح کېدل دی مقام کې صد لري يهودو جهل زد عناد الله تشریح کوي ځکه توبه ویلي فلا يؤمنون داخل کې مان لري الا قليلا مگر کم بل نقصان واوري وبكفرهم بسبب د انکار دوی وقولهم وعناد دوی علی مریم په مریم باندې بهتان عظیم الله تهمت لوی ده بدنام لوی ده یو کفر کړو دوی می دا ویلو مریم زنا کړي نعوذ بالله من ذلک عیسی ویل زنا نه پیدا لري وشنو قباحتنا وقولهم وعناد دوی ان قتلنا المسيح يقينا من وجل عیسی زوی مریم رسول الله صلی الله رسول الله ابن مریم دې کړه د بنسوارا یو د الله بچی دی الله یې ناس مانه د مریم دی
رسول الله لفظ کله ارادو کې يهود باندې يهود ویلي چې دا زنا نه پیدا لري الله دا ډېر اوچت انسان دی قیمتي وما قتلوه الله دې خلقها وجلم نه دیونه اعدام کړي دي ولكن شبه لهم لیکن خبر په دې ګډوډ شوی یا په ګډوډ شو دی باندې کړه قتل اعدام نه کړي اعدام قتل نه کړي دواړي شبه دا معنا ګډوډ شو دی لا مفسرین ذکر کوي دوه قولا اشتباه پیراله عیسی علیہ السلام چې د محاصره کې ملګرو لوي ویلي کوم سړی وګاړي چې پای دنیا کې اسما سره جنت کې ویزو یو ملګری ویلي عیسی علیہ السلام الله برابر بوتلو د دوه شکل بیانې دا غش چې دوی رانه ته ادامه کړو ویل چې مو کې عیسی وژلو دویم چې کله دوی را دننه شو عیسی علیہ السلام وته الله ایستلو دوی بل قتل کې ځوړند کې عوام نه پر خدای چې کله که هغه مړي شکل وران شنو وي دا عیسی دی الله دا غلطه ده وان الذين يقيننا غ انسانان چې اختلاف کړي په پد کې لفي شک دوی په شک نه منو دا غنا شیخ الاسلام ابن تیمیه به دوی ذکرواله کړي یعقوبیا ملکانیا نستوریا چایو سویری دي چې عیسی ابن دی چاوي علم دی ذات دی نفس دی معلوم نشته دوی لړا به د پر قتل باندې من علم څه دلیل مگر سب تابعداري د ګمانو وما قتلوا دي دانه د وجل یقینا یقیني آیت کې د تفسیر یقینا د منصور بنا برحال چې یقینو کې به خبره باندې دوی مفعول مطلق دی وما قتلوا قتلا یقینيا چونکی مفعول مطلق به ختم شو دی په ځای باندې ودرو دریم کله دې کې معنا د احاطه قتل کې معنا دوی احاطه نه کړي په دمانه علما سوال راغی چې نه اعدام کې نه قتل کې څه شو جواب بل رفعه الله بلکې الله تعالی او شت کړي دی خپل ځان لرا بل سوال راغی دا خو واګه اکسیجن دی فلان دی فلان دی دا څنګه لاړو وکانه الله دی الله تعالی عزیز زور او حکیم حکمتون والا الله چې کار کې دی کوي بره کې ورسات وزي عيسى عليه السلام بل حال بیانې وان من اهل الكتاب نشتري ذلك كتابنا مگر خمخ امام بلدي بدو قبل موته مخد مرد اغنا شکل راکته شي د مرد اهل کتاب کتابینا یا مخد مرد انسان یا امام بلدي په دین نبی باندې ويوم القيامه الله يفرز قیامت يكون يبالهم وديمن شهيدا حاضر گواہ کونکي ورسات کې دینو نقصان فبظلم من الله بسبب ظلم من الذين داغ چانا د يهودان وا مونږ بن کړیو علی مدیمانه طیبات مزیدار شینا وحلت لهم چې دوی حلال کړی شوی وبسدهم بسبب بندوال دوی د الله د لار نه کثیرن زید دوی ظلمونه کړو نه الله یار څور باندې مو حرام کړو خلک بن کړیو د الله د دین نه د الله د لارې